دا وګوره یو سیکټر چې کوم دی راټاو شو چې کوم دی د وینو حاله دی دا او دې ملګري ته وګوره دا سیکټر تاسو ته کوم دی ملګري ډیرو ډیر کې د کم کونسلو کونسل سر باندې ها دا څه شي انسو کې څه کو انسو کې سو لاټي چارج یو ها لاټي چارج کو پوره باندې احتجاج باندې پوره باندې احتجاج بل حقوق تاسو نوم سره قانون فرید الله السلام علیکم صدر صاحب د رینی احتجاج او د لاټي چارج حواله سره تاسو وایي پولیس والو مونږ سره ډېر غټ ټریجری وکړه مونږ چې کوم نو مطلب زمو رویدار د چې کوم نو هغه د روډ کوراولو دغه کورو هغه لګي د اعلان کورو په دې دوران کې د مونږ باندې لاټي چارج شروع کو ان سوګیس زهريلا تاسو دا وهلي مې ادارې زخمی شوی مې دا بالکل چې کوم نو د لاټي چارج په تاسو لاټي چارج کړي لاټي چارج او ان سوګیس زهريلا ان سکټرانو تاسو پیغام تاسو ورکوي تاسو سکټرانو ته دا ویل غواړم چې د ډیسټریکټ کونسل حال د ای ډي افیس ته سار چې کوم د کیو دغه ځای ته تاسو راشي زر تر زر ځان وروړو څومره زر تر زر چې راتلې شي ځان ورسوي دا شلنګ یو ټولو په ټولو کسانو باندې اوس چې کوم دی هوایي فایرنګ شروع دی او ورمن احتجاج او سټریټ فایرنګ هم چې کوم دی په کوشو کسانو باندې او دا دلته په ټولو سیکټرانو باندې او ورمن احتجاج او هغه باندې شلنګ وشو او روډ هم دواړو سایډونو ته کلاو خو برابر هغه نه باوجود هم چې کوم دی هغه شو بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ د کې پی سیکټري برادری چې دا هغه د خپل جایز حقوقو لپاره راغلی و او د کې پی حکومت چې کوم ناکام حکومت دی د 10 ساله دلته نو هغه سیکټري برادری د خپل حقوق نه ورکوي او دیو چې 126 ورځې درنه دي دغه کوله انصاف حکومت هغه ټیم کې د چا د ظلم نه کړی کوم ظلم چې دیو په خپل عوامو باندې کوي خپل سیکټریانو باندې کوي دا ملازمین چې دي دا ټول ایم فیل پی ایچ ډیز دي دیو اعلی تعلیم یافته دي خو د هغې باوجود د خپل جایز حقوقو لپاره چې هلته راغله پوره من احتجاج یې کوو پوره من احتجاج په نتیجه کې حالانکې موږ ټول وروڼه چې کوم روټ سو هغه هم جاري ساري وو په میډیا باندې هغه ریکارډ موجود دی د هغې باوجود چې دی دهشتګردي وکړه دې کې یو ایس پي دغه چې دی اهلکار هغه دا دمکي ورکړه چې زه په یو باندې مخامخ ګولۍ چلوم دې پورې دې حکومت چې دی هغه دهشتګردۍ هغه اکټ یې وکړو هغه یو عمل وکړو نو موږ د دې پرزور مذمت کوو او سیکټري برادري ته چې دی هغه خپل حقوق حاصل کړي او تاسو د خپل دغه چې کوم دی جاري ساتلو غواړئ که څنګه موږ دیو چې دی دا عرضي طور یو دهشتګردي وکړه بیا هم زموږ ټول سیکټري برادري چې دا هغه دلته موجود ده زموږ د قایدینو دا زموږ دا احکامات دي چې دغلته بیا هم ورځو دوی بیا شیلینګ کوي بیا به موږ بېهوشه کېږو او بیا به ورځو موږ پښتون قوم کیپي قوم موږ د دهشتګردو سره موږ د طالبانو سره موږ د هر قسم دغه سره چې دی دیو ستونزې دا چې دی تېرې کړي دي د دیو د هڅکندو نه هېرېږي انشاءالله العزیز اوس بیا زموږ قایدین روان دي هملته به هم دې حالاتو سره مخامخ کېږي دا زموږ سیکرټري صاحب او هغه چې کوم دی نو د دې د حالات تاسو ته ووایي چې کوم حالات دلته د شلنګ وشو پوره من احتجاج او هغې سره چې کوم دی نو دا ټول حالات خراب شو اوس هم هغه ځای کې چې کوم دی پولیس نفري چې کوم دی را روانه ده او هغې یو خپل خاص